دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، څنګه چې مخکې مولوي صاحب بیا زبردست ټاپک شروع کړو، الله دې ولا په عمر کې په علم کې برکت واچوي، چې د اسلام اهم ستنې چې دي پای کې یو ستن زکات دی او یو فرض عمل دی او دغه عمل په باره کې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الزکات قنطرة الاسلام، دا د اسلام پل دی. نو کوشش کول پکاري چا باندې عشری زکاتی فرض صدقه په وخت باندې ادا شي. عشر خو رپټینو چې څه شی حاصلېږي، میوه ده یا فصل دی، بوس وغیره نه، نو دغه میوه یا غلا د دې نه لسمه حصه دا د خدای پاک حق دی، دا به ورکې. هغه عشر کې دا مسله ده چې پای کې په تا باندې قرضې کنه، هغې ته ضرورت نشته خبرې ته، که قرضې خو به ورکې. په پټي باندې دې لاک لګولي او هغې د 10,000 وکړو، بیا به مشر ورکې، نه چې یاره زما نه پرې ډېرې لګېدلې دي. او بیا په نغد مال کې دا ده چې یاره یو سړي به سره کال تیر شي او د حاجت اصلیه د ضروري نه د ده سره ونیمې تولې سره یا نغد د دې قیمت یا 52 تولې 2.5 نیمې تولې سپین زر یا د هغې قیمت مخکې خو 40,000 اوس په لږ څه 50-60 ته به رسېدلي. 2 روپۍ د چا سره یو کال کې تیر شي. زبرګ او شوقدر او رمضان دا خو بهترینې میاشتې دي، اکثر خلک په دې کې ورکې خدا پرست کېږي په کال باندې. کال پوره شو که هغه 4مه خور ده نو په تا باندې زکات پره شو، خیر دی که ته رجب کې ورکړي هم ټیک ده، خو فرض د هغه وخت نه دی. یا دکاندار دی خپل د دکان حساب وکړي سالانه کم وخت دکان ویستی نو په عقله میاشت کې په ده باندې زکات چې دی 40مه به ترې لرکوي. خو د دې سره سره کوشش کول پکاري لکه څنګه چې د فرض منځونو سره سره نوافل کول پکاري، نفلي صدقات. دا سنت هم دې کې راځي. اسیم کوشش کول پکاري چې یاره سړی نوافل ورسره کوي، لکه هغه حدیث مبارک دی حضور علیه السلام ارشاد فرمایي چې په ورځ د قیامت په د ټولو نه اول د الله تعالی په حقوقو کې چې د انسان سره حساب کېږي نو هغه به د مانځئ. که مونځ کامل لوت نو ښه بخه، که مونځ کامل لونوت نو الله جل جلاله د طرف نه به حکم وشي چې وګورئ چې آیا د ده سره څه نفلي عبادات ورسره شته او که نشته. نو که نفلي نو د هغه نفلي دا نه چې 2 رکعاته او په 2 رکعاتو فرضو کې لګي، یا د الله خوښه ده چې 100 رکعاته په 100، خو ځکه ځان سره نفلي نوافلو ذخیره ساتل پکاري. څوک وایي چې زما مونځ کامل دی، څوک ویلی شي؟ هېڅوک دا خبره نشي کولی چې مونږ خو اول مونځ په ټایم صحیح کړی دی، که وکړو خشوع پکې نه وي، خضوع پکې نه وي، کوم طریقه چې مونږ ته اسلام ښوله په هغه طریقې مطابق خامخا پکې کمزوریانې راغلي. نو ځکه کوشش کول پکاري چې یاره نوافل د ځان سره خامخا د فرض خو به کوئ، دا خو فرض دي، خو د دې نه علاوه د نوافلو ذخیره د ځان سره ساتل پکاري چې یاره په وخت د ضرورت خو به څه نه څه د هغې نه هغه پورهوالی وشي که نه. دغه رنګې د روجو حساب کتاب چې وشي د فرض روجو څه قسمه کوتاهي او کمی په فرضو کې روزي، نفلي روجې به ورسره وکتی شي. د دې چېرته نو نفلي روجې په دې زبرګې کې خلک نیسي، رجب کې شوقدر کې نیسي، حضور علیه السلام نه زیاتې ثابتې دي، د محرم کې نیسي، په نورو موقعو باندې د ذوالحجې په میاشت کې. نو دا بیا اله انسان ته د دې قدر راشي چې کله هلته په روجو کې کمی راشي نو وګورئ چې وګورئ د سره نفلي روجې شته که نشته دی.
نو د فرض روزو سره سره د ځان سره د نفلي روزو ذخیره ساتل هم پکار دي. بیا دغه شانتي د زکات د عشر د دې فرض کم صدقات چې دي د دې په حساب کتاب وکړي شي او کبدي کې څه کمې راووت نو چې د سره نفلي صدقات شته کنيشته. نو کوشش کول پکاري چې د فرض زکات او د عشر د دین علاوه انسان چې هغه نفلي صدقاتم کې یو خبره یاد ساتي چا باندې عشري یا زکات پر شی کوتای چې چرته شي نو دغه اسیم کو یو غریب لا یو مثال په تور مور له پیسې ورکې دام صدقه ده کور کې بلکې ورکې دام په صدقه کې راځي رور له ورکې خزي له ورکې پیسې هغه صدقه ده او کله چې تبل یو درېمګړي غریب له ورکې نو کوشش کول پکاري چې هغه غریبي نو د اراده بیا د پرس کوي چیرې زمانه څخه کوتای چې تشوي چې سرسای کې رانه کوتای راغلي مانه په زکات کې کوتای راغلي په عشر کې راغلي نو دا لکه څنګه علماء کرام یو مسله ذکر کوي فقها وای چانه په ژوند کې خو یو داسې کسي چې رزق بلوغت ته رسیدل زمانه مونږ نه قضا شوه 13-14 سال نه 15 نه تقریبا مانه چې مونږ نه قضا شوه یو داسې کسته یقیني خبره یو کسوي چې نه ما خو توبه وستې خو یو کال می کوتای کړل یا دوه می رانه شي دا یا درې رانه شي زمانه هیر دي چې رسونه کاله نو دله وسوم پکار دي چې د خپل فرض منځونو سره سره د قضا یو منځ چې هغه راګرځي مثال په تور سار منځو کې هغه به 2 رکعات منځ قضا وکا یا یو رکه راولا چې زمانه په ژوندۍ کې کم اولنې سار قضا شوی ری خوري پاک سره معاملې ده د ذات سره معاملې چې هغه پټ پناه نشته زړه کې داراول چې زمانه هغه منځ قضا شوی ری زغه راګرځوم 2 رکعات فرض سره وکا ماسپخین چې نو په ماسپخین په او دا سار مانځنه مخکیم کیږي رستم کیږي ماسپخین مانځنه مخکیم کولای شي ټیمی رستم کولای شي 3 رکعات فرض وکا مازیګر مانځنه مخکیم کیږي رستم کیږي نوافل نشته کیږي د مازیګر د مانځنه بعد او قضا چې هغه بالکل راګرځولای شي حدیث مبارکو کې راغلی مازیګر منځ کې دا مخکې ته 3 رکعات فرض قضا راوګرځو یا رستو بس مخکې مکملانو شو رستو به اوسه ودرېګا 3 رکعات مونږ چې قضا راوګرځو یا زما په ژوند کې چې کوم اولنې مازیګر زمانه قضا له هغه قضا راګرځو ما خام چون کې اول کې خو ټیم مختصری تاسو ته خپته بانک سره متصل ودرېږي نو پای کې اولم کېږي خو اولستانه که جمع زین بیا خو پکار د شي خامرستو کې اول نه کېږي یا سړی ځان نه کوي نو خیر اولم کولای شي ورستم کولای شي دغه شان ما سوتل له 3 رکعات فرض او بیا 3 رکعات ویتر یا مخکې وکا یا رستو وکا قضا انسان د اراده کې د نوافل نه د لپاره بهتر دار چې د قضا منځونه راګرځي یو غسته هغه باندې خامخاله موږ کمزوري خامخاله کوتای شي چې منځونه به قضا پاتې او دی بیا وایي زنه پلو کوم مثال په تور ته 100 رکعات نه پدو کوي 100 رکعاتو کې 200 کې د دې نه پلو نه د لپاره بهتر دارا چیرې د خپل تیر منځونو کې د قضا اراده کوي واغ راګرځي متاسو طریقو هو سار 2 رکعات فرض ماسپخین 3 رکعات فرض مازیګر 3 رکعات فرض ماخام 3 رکعات فرض ماسوتن 3 رکعات فرض او 3 رکعات ویتر د سنت او قضا چې هغه نشته سی په سحر سنت د نپاتی شو ایاله وس امام ولال په جمعات کې د قرات आवाज اوري یا زین اشتیا اخیری رکعت ته ورسو الله اکبر دی وی مطلب سار سنت پاتې شو د دې سنت او قضا بیا شته په دقه ورځ باندې چې دا ماسپخین د مانځنه یعنی دا صح ټیم چې کوم د غرمې نه مخکې راګرځي 12 نه مخکې د 12 نه مخکې به دا مکفرس کا مکفرس د قضا شي وسره هم به وسره دا سنت کې خوشې په مسله لس بجې 8 بجې 9 بجې ته د ارسال مونږ قضا شوی دی هغه کومه سنت وسره وکا حاج غرمه واغوخته نو بیا پاتې شو او کستانه سنت پاتې شو نور چې روخي بیا په دقه کې مزین خلک دې مسله باندې اکثر بار ملکونو کې پاتې شي بیا ته پته نه چیرې ما سحر مون څنګه وشي بیا رستو سیټ تودريږي سنت کې نه زمونږ د امام ابو اعظم ابو حنیفه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب دار او تحقیق چیرې د حدیث مبارکو کې راځي نبی اسلام د سحر د ماندونو رستو بیا نوافل وغیرہ منع کړی دی دا سنت خو نه پلي کنه نو لہذا هغه په دې ټیم کې مکوا خو چې نور راوخیږي په دغه ټیم کې د سنت او قضا بیا راوګرځاوه نور عام چې ستانه په ژوند کې بیا خو چې دغه ما تاسو وی چې د غرمې ټیم راغی د دې سنت او قضا هم ختم شو یا که سړی په ورځ نوم راغی ماسپخین راغی صاحب نصیب 2 رکعات فرض به سنت ددن لاړ ټیم ته لاړ نو د سنت او قضا نشته نو د نوافل نه بهتر او غوړه دارا چې نه منګه قضا منځونه راوګرځو نو دغه رنګي
په دغه کې په نفلي صدقاتو کوم کوشش کول پکاري چې یو سړی ارمانه بچ ته کوتاهي شي نو دې چې ته په غریب له پیسې ورکوي دې بړه کې دا راولي کړ په ما باندې پر صدقې د خدای ما تاسو ته د الله سره معامله ده هغه نه صحیح نشته دا هغه نه خطا نشته هغه ته دا زمونږ نه وي چې نن اوس خبرو کړو څو ګنټه پس رانه بیا هېرئ ما د جمعې تقریر وکړو بیا رانه بلې جمعې هېرې چې ما په څه موضوع تقریر کړی او تاسو هم بیا هېرې چې مولي صاحب څه ویلي الا ماشاءالله چې ډېر کم کس ته خبره یادوي نو دا د الله تعالی سره معامله ده چېرې زمانه چې د ژوند کې زکات راته پاتې عشر راته پاتې د هغې اراده کول پکاري نو ښه خبره ده نو مقصد مې دا دی چې د فرضي صدقاتو د زکات عشر سرسایه د دې سره کوشش کول پکاري چې نفلي صدقات انسانو کې او دا یاد ساتي چې ډېرې پیرې په دې دنیا کې آخرت خدای دی په دې دنیا کې الله تعالی هغې سوچنده بدلول کی یو واقع کې راځي چې یو زنانه را هغه په یو سوالګري ورته आवाज وکړو او د الله د قانون باندې څه څیز راکړه هغې وله یو نړۍ خپله ډوډۍ هغې وله ورکړه چېرې زما سره خو نور څه نشته وایي په ځنګل کې روانه ده یو د ماشوم چې دی یو زناور راغی شرمخ وغیره او د دې نه ماشوم وتښتو دا زنانه نه منډې وایي اخر را چې زناور بره لاړ و ډایرک یو کس راغی ای دقه شانتې د هغه خولې نه وویسه او دې راوړ ورې کوله الله دې پتا رحم وکړي دا دې څه وکړو او بیا زما ماشوم په داسې سخت ځای کې د ما نه وتلی ماشوم هغه دې راته واپس کو هغه تا د الله تعالی په نوم باندې یو خپل نړۍ ورکړې وه او د هغه نړۍ بدله الله د شرمخ په نړۍ باندې بدله کړه تا خپل نړۍ ورکړو الله د شرمخ یو نړۍ وستاره ماشوم خو هغې ولا الله جل جلاله د هغې په بدله کې دا دله واپس کو نو ګوره نور داسې ډېر حالات یې چېرې په انسان باندې چې مجموع الزوائد کې یو روایت ذکر کړلی حضرت عیسی علیه السلام ناس تشریف فرما دی او څه کسان په لاره باندې روان دي عیسی علیه السلام دې کسانو ته چې وکتل نو عیسی علیه السلام دا خپل ملګرو ته وفرمایل یا پړه کې چېرې په دې کسانو کې یو کس دی او دی به مړ کېږي نن به دی واپس نه راځي ځنګل ته روان دي لرګو وغیره له دی به واپس نه راځي دی به مړ کېږي اوس چې واپس څنګه وکتل ګوري اقه کسان دي ټول را روان دي او ګیډي راغستې دي او پیټ یو ښه برابر دي کس پکې کم شوی نه دی پنځه کسان دي یا شپږ دي عیسی علیه السلام چې کم کس باندې خبره کړ و هغه ته اواز وکړو وی دې خوا راشه هغه چې څنګه راغی عیسی علیه السلام وایي خپل لا ګېډی کولاو کا وایي چې څنګه یې ګېډی کولاو کو په هغې کې یو مار منجله شوی دی غټ مار دی او په منډه باندې هغه مار وتښتېد د ګېډي د کولاوالو سره بس عیسی علیه السلام هغه ته وشو خپل پیټه ګېډی واپس کا کلکې کا تپوس دې فرمایي چې وایي تا څه عمل داسې کړلی ځکه ما ته خو اندازه دا شو چې پتا یو داسې مصیبت راتلونکی دی چې د هغې نه بچ کېدل چې دی هغه ګران دي پتا یو داسې بلا یو مصیبت راځي چې ما په علم کې دا راغل ما چې تا ته وکتل چې د دې نن بچ کېدل چې دی هغه ګران دي نو تاسو هغه ما خو هېڅ هم نه دي کړي بیا وایي چې نه ما یو صدقه مې کړله یو نړۍ یا یو چاله مې روټۍ حصه ورکړې وه بس مې وشو دا د هغه صدقې برکت دی چې نن دا مار چې دی داسې یو بلا په تا باندې ما لیدلی چې یاره د دې بلا نه دی بچ کېدی نه شي او ته چې واپس رالې روغ موټ وي زه مې حیران شوم دا د صدقې برکت دی دعا شوه صدقه شوه حدیث مبارک کې راځي چې یاره د دې باندې الله جل جلاله هغه راغلی مصیبت هم الله واپس کوي او کوم چې وروستو راځي راغلی مصیبت هم که چې وروستو راځي هغه مصیبت الله جل جلاله د انسان نه دفع کوي ختموي نو نوافل شو صدقه شو انسان ته اکثر پته نه لګي ډېرې بیماریانې داسې دي چې یاره هغه مثال په طور حدیث مبارک کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چا یو مریض په یو مصیبت کې ولیدو او د په دغه وخت کې دا دعا وویله الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تبديلا ترجمه یې دا ده چې تمام تعریفونه هغه الله لره دي چې په کوم مصیبت کې ته ګرفتار کړی چې الله زه د دې نه بچ کړی ما هغه ذات لوی ذات دی چې په ما رحم کړلی تا له دا مصیبت درکړلی زه یې د دې نه بچ ساتلی یم هغه له تعریفونه دي او زه په ډېر مخلوق زه بهتره غوره پیدا کړی وه اگر چې انسان بدن عاجز کمزوری ګڼي خدای به د الله شکر هم ادا کوي د خدای شکر ادا کوي چې خدای پاک انسان دی پیدا کړی ما مسلمان دی پیدا کړی ما بد شکل دی نه پیدا کړی خر دی نه پیدا کړی سپی دی نه پیدا کړی بل څه چیز دی نه پیدا کړی دی به د الله تعالی شکر هم په دې باندې انسانیت هم د خدای نعمت دی او خو بیا انسانیت ال د خدای نعمت دی چې انسان مسلمان وي کله چې کافر شو دی خو شر الدواب شو کنه دی په د خدای په مخلوقاتو کې دی بیا ناکاره شو
کافر چې دی که دی په رنګ کې هم ښه دی په مال کې هم ښه دی په صحت کې هم ښه خو الله فرمایي ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون چې د خدای په دې چې شاګان د اسلام نه کوم ړوند کړی چاړه کړی حق نه وي دا خدای پاک زما په نسبت باندې بدترین کس دی نو انسانیت د خدای نعمت دی خو چې کله د اسلام په جامه سړی مسلماني او چې مسلمان نه نو ته خو بیا زناور نه انسان بدتر شو بیا خو د انسان د انسانیت نه ځانو وي د په شر الدواب کې دی داخل شو او اسی الله تعالی ته فضیلت ورکړل غوړواله ورکړل ولقد کرمنا بني آدم تمام تعریفونه داسې الله لره دي چې کوم بیماری پتا راغله ځا الله د دینه بچ ساتلې ما او زه په ډیرو مخلوقات غوړه پیدا کړم نبی رسول الله دا دوا چویلا وس خو یو خبره ویا ساتي ګوره حدیث مبارکو کې خدا راضي خدا د عقیده سره او د یقین سره دا تعلق ساتي چې څومره یقین او څومره عقیده نو هغه په هغه اثر کوي یو کس یقین او عقیده د شان کمزوري نو هغه بیا هغه شانتی نه هغه اثر هغه شانتی نه نو حضور علیہ السلام فرمایي چې دا کوم د دې کوم مصیبت زده کسي دا مصیبت په الله تعالی په دمان نه راوړي دا مصیبت په الله تعالی په دې انسان نه راولي چې دا د حقیقت د دنیا واقعیت عالمانی سب بیماری و پیراله دنیا ډاکټران بلاو نه پتا دا مرض دی نه ولا مرض نشته واپس ډاکټر د علاج مکو علاج نه خو وای نو بده زما مرض نه پیژندل دا خو یو حکیم نشو ستل لس حکیمان وای چې په دا مرض دی وای نه د ما نه مرض نشته ما خو دا مریض لیدل او دا دوا میکړله حضور اسلام کو دروغ نه وای اچھا حقیقت اخر کې به تحقیق شو واقع مرض بنو بنه بیماری به یقین خبره ده نو مطلب دا لکه نن سبا خبره خبره دنیا په کم دغه کې اسلام کې د ارشي چې دی حل او علاج چې دی هغه شته نو مقصد دا دی د دوا په برکت باندې د انسان ډېر مصیبتونه چې دی دوا په برکت د صدقې په برکت باندې د الله تعالی ټالکي او لری کوي دی نبی رسول فرمای یو کس د کور نوزي او د دا دوا وای بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله آسان الفاظ دي نبی اسلام فرمای د دې دعا په برکت د سلور انعام الله ورکي وای دته आवाज وشي دته आवाज وشي چې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله آسان الفاظ دي د کور نوزي د ابو داود شریف حدیث ته یو اولنې انعام دته ویل شي وقد هدیتا تا ته هدایت شو تا ته لار خو دل شو و وقیتا استا حفاظت مو شو تا ته څه تکلیف نشي رسوله او درو وکوپیتا ستا کفایت او ستا پورواله چې هغه الله تعالی وکم او سلورم وتنحى عنه شیطان ته لری شي شیطان د دوا په برکت دي دومره زور دی چې شیطان چې هغه د مخینه لری شي نو دا نبی رسول فرمایي فقال الشیطان لشیطان اخر یو شیطان دی بل شیطان ته یو قسمه فریاد وکي جړاو کې وتا او سو دوی وای کیف لک برجل قد هدیا وکفیا ووقیا وای د سره چلو کوی د دې ځړي سره چلو کو دغه پورواله مو جو د هدایت مو شو حفاظت مو شوی د دې سره بس کوي د سره خو هیڅ موس نه کیږي وای او شیطان تل لري شي د مخینه نو مقصد دا دی چې دا د حضور الاسلام د خله مبارک هغه اثر او دا هغه دغه چې په معمولی الفاظ وي خو الله جل جلاله چې هغه په غټ اثر او لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم حدیث مبارک راځي نبی اسلام فرمایي وای دا کنز من کنوز الجنه وای دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده اوس نبی یو خزانه ده کنه نو خزانه هم څومره قیمتي سیستوي د جنت خزانه ده بیا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم او د دې په وجه الله تعالی ډیر مصیبتونه بلاګانې لرکې خو مطلب د یقین ساتل پکاري او په د دې دواګانو په برکت باندې د صدقاتو په برکت باندې الله تعالی د انسان ډیر زیات مصیبتونه تکالیف پریشانیان دا الله تعالی لرکې او دته سہولیات او دا هم مخې ته راولي خو انسان ته هغه پته نه لګي او چې کله دوا نه صدقه نه نوافل نه الله ته تضرع او عجز نه نو دې بیا همیشه د پاره د مختلفو مسلو کې پدې کې انخلی یو خبره ده چې بیماری خو په ارچا باندې راځي اکثر په نیکانو صالحانو خلکو بیماری ډیره زیاته راځي خو چې الله تعالی د ډیر زیات ونه کړی دی په ونه شرمېږي پدې باندې نو دا هم د لپاره کنه ایوب علی السلام باندې څومره غټه بیماری راغله چې ایوب علیه السلام باندې سخت بیماری راغله سخت امتحان تر راغله ځینی مسله هم په عوامو کې ډیره غلطه را عوام نو چې اکثر مولیان هم کوي په بدن کې چینجی شي پیغمبر په جسم کې چینجی نه کیږي ښا چینجی خو جو شي بدن ښه شي کنه پیغمبر خاور الله پس مکه حرامه کړل نو علما محققین ټول فرمایي چې داسې روایت دا غلط دي چې پیغمبر په جسم کې الله چینجی نه کوي
چیرې چنجي به تیارتاو شابوت نه دا قصې نشته لري ها بیماری پر راغلو سخت تکلیف پر راغلو خدا خبر یاد ساتي په پیغمبر دسي بیماری نه راځي چې خلک تکرکه کوي کرکه کوي یا معیوب خلک په معاشره کې هغه بدګني بدردي پسې وي یا د خلکو پوز نیولي خلک ته تختی نه داسې بیماری الله تعالی په انبیاء کرامو باندې دا نه دراوستین ایوب علی السلام باندې سخت بیماری راغل او سخت قرآن مجید کې راځي چې هغه رب انی مسنی الضر یا الله ما ته ډېر تکلیف رسیدل چنجو منجو ذکر په صحیح حدیث کې یا په قرآن کې دا ذکر نشته لري نو مطلب دا دی چې بیماری راځي دا په انبیاء کرامو حضور علیه السلام باندې دومره تبوا دومره تا مور بي بيروي چې ما به کله وکتل چې چا باندې به بیماری ومه دا چې ډېر ناکاره کسته خو چې ما د حضور علیه السلام ته ولیدل نو زه پوه شوم چې دا بیماری د ناکاروالي خبره نه ده چې په کپړې له پاسه باندې د لمدي کپړې له پاسه ما لاس چې هغه نشي ښودلی نو بهرحال زما مقصد دا دی چې د صدقاتو په برکت د دواګانو په برکت د نوافلو په برکت الله جل جلاله بیماریان ختمي مصیبتونو ټال کې ځکه حضور علیه السلام فرمای الصدقه ترد البلاء صدقه چې د دې په وجه الله تعالی مصیبتونو لري کوي بلاګان لري کوي الدعاء نبی رسول الله فرمایي دعا نه پور کوي مما نزل و مما لم ينزل کوم مصیبت چې نازل شي او لا نه نازل شوی دا غینه دعا چې هغه نه پور کوي الله جل جلاله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سنة